د شوال نه نن الحمدلله العزیز په 28 تاریخ 3 میاشت 2026 کې داغي کورس ابتدائی درس شروع کیږي. ستاسو مسائل داغي جوابات به ان شاء الله العزیز تاسو ته ملاویږي. که هر پلیټ فارم زموږ د خپل چینلو سره تاسو تعلق ساتئ او تاسو سوال راځي جواب به تاسو ته ملاویږي. ابتداء د دې کورس په باره کې یو خبره ستاسو په وړاندې کېدم. دا هغه درس دی چې دا په افتا کې مفتیانو ته پړاویږي. دا مطلب موږ ونه ګڼو چې عوامي سطح باندې او زه په عوامي ژبه کې همیشه علمي دلایل پیش کوم. د هغې مطلب او مراد دا نه چې دا درس دا عوامو دی بلکې دا د مفتیانو درس دی، لیکن په عوامي انداز کې چې عوامو ته کله زه پیش کوم نو دی د پاره یو غنیمت په دی وخت کې چې دا وګڼلی شي. څه وخت وړاندې ما تاسو ته یو خبره کړې وه رد الحاد. الحمدلله العزیز زه په هر میدان کې کوم. الحاد کې دننه هیڅ هم نشته. مثال په سکول کې د لګېدلې نقشې د ډانچې دی، هیڅ پکې دننه نشته. تیر ورځو کې ما یو درس وکړو، یو بیان اپلوډ شه زموږ د یوټیوب چینل نه. بیا مولانا ما بس ټلیفون وکړو چې حضرت درس خو تاسو کړل دی ټیک ده، لیکن درس کې تاسو دلایل داسې ویلي چې عام سړی پې داسې زیات نه پیږي. ما بیا هغه ته د ملحد اویس یو لیکچرز ولیږو، یو ډیبیټ و پوډکاسټ و، کم چې ملحد دی ما دا وګوره. کله چې هغه د ملحد هغه پوډکاسټ وکوت په ما پسې دوباره میسج وکړه چې حضرت وس سمجھ ته راله. نو اکثر موږ دلایل پیش کو، عام ترو باندې خلکو خیال دی چې د دلیل ته په دې ټیم کې حاجت څه دی، د مسلې ته په دې ټیم کې حاجت څه دی، لیکن هغه دلیل ستاسو دپاره ډېر یو قیمتي دی. وجې نه زموږ د الفاظو اول اورېده دویم د هغې قدر وکئ. ښه اول یې واورئ او دویم نمبر بیا د دغې الفاظو قدر وکئ. او زه دلایل ویم نو زه دا خبره کوم یاد ساتئ، عوام خلک عوام د هیڅ قسم عالم په باره کې ګستاخي الفاظ وران نوم کنزله دا مه کوئ. عالم که عالم ته کوي دا د یو فایع خلک دي. د مار زهر په مار اثر نه کوي، لیکن د مار زهر په انسان اثر کوي. منګه حافظ صاحب دی هغه لدی الله جل جلاله عمر ورکي، د آنلاین علم تجوید قرات سبا بیا خصوصا قرات حفظ اناسیم د دې دپاره د هغې کاوشو یو ترتیب موږ برابر کړی. الله هغه خپل سر ته ورساو. نو امان یو تپوس کړی و چې په موږ باندې اهل حدیث حضرات سوال کوي. سوال دیو دا کوي چې تاسو وایي احناف چې وهابیان بې ادبه دي. خفه کېږئ پې مه خیر دی، د پوهې دپاره وایم چې دیو ته پته ولګي او زموږ عوام پوه شي په دې مسله. احناف سوال کوي چې اهل حدیث حضرات چې د دې دور کم ځان ته اهل حدیث وایي دا بې ادب دي، وجه دا د دیو امامانو پسې خبرې کوي. نو ما ته وایي چې تا په مثال طور امین الله بشاوري صاحب، مولانا ابو حسان صاحب په دیو پسې چې تاسو خبرې کوئ دا ولې بې ادبي نه ده؟ دی وایي دا سوال کوي. مای صاحب یاد ساته زما او د قرن دور یو دی، زما او د دور یو دی. یا که یو عامي حنفي را پاسي د دیو په مولا پسې خبره کوي په دې دور کې دور یو دی، لیکن دی چې په امام اعظم پسې خبره کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد د اصحاب مصطفی دی، د صحابه کرامو نماینده دی په ځمکه کې امام ابو حنیفه. نو ته د صحابي په نماینده پسې خبره کول د دې زمانې مولا د چا نماینده دی؟ د وکټوریا. لہذا مال بیا غصه لږه زیات راځي، نو دا خبرې به زیاتې نه چیړو دې ټیم کې. خو دا تاسو یاد ساتئ چې د عوام دیو تاسو ته د کم چا سه ځان برابرې، ته د امام ابو حنیفه سه ځان برابرې چې ته د هغه بې ادبي کې نه جي. ایبسلوټلی ناټ. زما او ستا دور قرن یو دی، ما او تا په دې دور کې یو بل سه اختلاف کولی شو، لیکن ما او تا د صحابو سه اختلاف نشو کولی. د هغې قرن جدا دی، د هغې تعلق د رسول الله سره. بهرحال دا ضمناً یو بعضې مسایل ځکه ناکله ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ کورس شروع کیږي. الله جل جلاله نه دعا ده
په مینه محبت سره الفت سره الله جل جلاله دا کورس اختتام ته ورسي او زمونږ تمام مسائل حل شي. زه به څه مسائل د افطار علم څه به د عوامي کتابي انداز نه رالم. ترتیب زما جدا دی. دا ستاسو کار څه دی؟ ټوټل اوریدو بیا په عمل کې راوستو، کمی مسئلې ضرورتي ان شاء الله العزیز د ټیم مطابق با ذکر کو. بعض مسائل زه اختصارا ذکر کوم، ضرورت دی چې پاغي کې تفصیل وکړي شي، لیکن د وخت په اختصار سره تفصیل و نه کړی شي نو زما د احناف ورونو او د اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو ذهن کې دا رانشي چې زموږ سره دلایل نشته. الحمدلله هر مسله چې زه بیانوم ان شاء الله العزیز پاغي باندې به زموږ سره دلایل موجودي. د قربانۍ متعلق څه امور دي هغه ول ذکر کول دي. نمبر 1 د قربانۍ ثبوت، نمبر 2 د قربانۍ حکم، نمبر 3 د قربانۍ زناور، نمبر 4 د زناور عمر، نمبر 5 د شریکانو او د هغوی تعداد، نمبر 6 د قربانۍ وخت، نمبر 7 د قربانۍ ورځ، نمبر 8 شرایط د وجوب والی د قربانۍ، نمبر 9 د قربانۍ نصاب، نمبر 10 ذبح کول به څوک کوي، قرباني به څوک حلالوي، موږ چې ورته پښتانه حلاله وایو، نمبر 11 شبهات او د هغې جوابات، نمبر 12 د قربانۍ متعلق څه فواید، نمبر 13 د قربانۍ څه عمومي مسائل دي چې هغه په دې درس کې ان شاء الله العزیز په دې کورس کې ستاسو په وړاندې باندې ذکر کیږي. اول نمبر چې مونږ وی دا قربانۍ ثبوت دی. رب العالمین قرآن کې فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. شپږمه پاره کې سورۃ المائده آیات نمبر 27 کې رب العالمین فرمایي اے پیغمبره دیو ته واقعه بیان کا د آدم علی السلام د دوه زامنو، د یو نوم حابیلو د بل نوم قابیلو. کله چې دوانو قرباني وکړه الله د حابیل نه قرباني قبول کړه، الله د قابیل نه قرباني قبول نه کړه. پیغمبر ته دیو ته دا بیان کا چې الله د چانه قرباني قبلي، الله قرباني د متقین قبلي. دویم کرت ک تاسو سورۃ الحج کې ذکر د قرباني راواړوي. الله فرمایي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله جل جلاله ته د بندګانو د طرف نه تقوا رسی، غوخینا دا خو یو سبب دی، باقی د الله جل جلاله طرف ته رسیدو والا اصلي سبب اصلي چیز هغه تقوا ده. په هر چیز کې الله رب العالمین د تقوا ذکر کوي. قربانی ال قبلیږي کله چې تقوا ده، عمل ال قبلیږي کله چې تقوا ده، قبولیت ال اصلیږي کله چې تقوا ده. تقوا څه ته وایي؟ د دې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ښایسته تعریف کوي. حضرت فرمایي تقوا معنی دا ده اذا قال الله ليس في قلبك سوى الله. کله چې د الله نوم واغستې شي، کله چې د الله ذکر راشي، په دغه ټیم کې ستا په زړه کې سوى الله د الله نه علاوه بل هیڅوک نه، همدې ته ویلی شي تقوا او متقي. متقی هغه کس دی کله چې د هغه په وړاندې د رب العالمین نوم واغستې شي، د دې متقي په زړه کې د الله نه علاوه بل هیڅوک نه، تمه صرف د الله نه، غوښتنه صرف د الله نه، اولاد غوښتو صرف د الله نه، مدد غوښتو صرف د الله نه. دې ته وایي تقوا. که دا اشیاء په مابین کې نه د تقوا دعوه کوي یو سړی، دا تقوادار نه دی. نو الله ته تقوا رسی. کله چې قربانی کې نو صرف د الله فنو، صرف د الله د پاره، نه د غواخي د پاره. قربانی نه د غواخي د پاره، قربانی نه د معاشرین د یری د پاره، صرف د الله د پاره. بس الله د قبلی د متقیانو نه. تاسو ذهن ته شاید چراغلی. بیا امداد الفتاوا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 564 کی ذکر کئی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹو حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حابیل نے قربانی کی تھی اور اللہ کے ہاں قبول ہوئی تھی، اور وہ جانور ان کی قربانی کا اونٹ تھا یا مینڈا تھا. علی الاختلاف روایات تفسیر اونٹ تھا یا مینڈا تھا. اور جب سے اب تک سب امتوں میں ان جانوروں کا ذبح کرنا جاری اور مشروع رہا. اب ہمارا مشن کی بات آ گئی نا، ہمارا مشن ہے الحاد کے خلاف بات کرنا. تو اب آئیں گے اس کی طرف. بیٹا مسئلہ دا دیو اعتراض کی چې مسلمانان زناور حلال ہے، د دې پیغمبر حلال کړل، دا څنګه رحمت للعالمین دی. علن کې دا مسئله د کله نه را روانه ده. حکیم الامت
مجدد الملت حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوی کی لکھی دا آدم دا وخنا جب سے دنیا کا یونیورسل وجود میں آیا تب سے قربانی کا مسئلہ بھی آیا اور ابھی تک ہے، تو اعتراض محمد پر کیوں ہے؟ سوال یہ ہے